بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زه رحمان بابا نه راغلم سهیل آباد نه. زما نوم ارشاد دی. دا زما کور والا و دی 15 ورځې شو دی خپل کار نه کوي. شیرپو هسپتال ته مو د ام آر آی ایکس ری هر یو شی مو کړ. هغې سره هېڅ فرق رانه ډاکټرانو جوابي کا. نو دا دمګر راته چا وښوده چې مولانا صاحب لیبوزه په تېر اتوار باندې موږ راغلي وو جي او یو دم سره الله پاک ډېره شفا وکړه او مولانا صاحب له دې الله ډېر عزت ورکړي او زما نورو مریضانو ته هم دا خواست دی چې څوک څه قسمه مرض یې څه دغې مولانا صاحب دم اچوي دلته راځئ. تیره پیره چې څنګه راغله په کم حالت کې؟ تیره پیره ما جي په شا راوستې وه د دې خپل بیخي کار نه کول. اوس ما سره په موټر سایکل دا تاسو وکړه په خپله کور ته ننوت. ماشاءالله. یو دا پته لګه یاد وساتئ پېښور ضلع د پتې دپاره دا جولې درته غوړو مه ټول مې وروڼو یې جولې مې ونیو ورونو خوش طبیعتۍ کې درته ویمه چې د دې پتې دپاره د خدای خاطر وکړئ یار ټلیفونونه مه کوئ والله مړه م کو په ټلیفونونه 400 دا روډ شالم پل او په شالم پل کې چې چاته وی چې د مولانا صاحب دم لازم جمعه هفته سړي اتوار زنانه او د زنانو دا زیارت مونږه لکه نن زیارت ورځ دا زیات هم کا او کشرانو له دا پکار دي چې دا خپل مشران سپینګیري پلار او سپین سرې مور ازار نه کړي ځکه چې دا فالج او کینسر دا زیاتر دا کشران چې کله مور او پلار خفه کوي نو د دوی د مغزو د ټینشن له دوی باندې فالج او دا کینسر راځي او دا شوګر. نو کشرانو ته بار بار درخواست دی چې الله حکم کوي نرمې خبرې ورسره کوئ ځکه چې دوی سپینګیري شي نو چې دوی سره سخته وي نو دوی په مغزو باندې بوج راځي تکلیف ورته راځي نو ورته اکثر کینسر شوګر او فالج مرض ورته ولګي. نو د مشرانو سره نرمې خبرې کوي نو دوی ته په کور کې بیماری نه راځي نو چې بیماری نه راځي نو چې دوی جوړي نو ته هم جوړې د خیره سره دا څو خبرې مې چونکې په دې د خدای دپاره عمل وکړې. زه جی د پنجاب لاهور نه راغلی یم د مانسرې زما شوګر و 450 دا ډسک زما سلیپ و دی دغې دا پنډۍ زما لاک وه 15 منټه نشي ودرېدلی. اوس نن زه ولاړ یم اواز دی نو زه پیدل راغلی یم دې روډ نه مین روډ نه الله فضل دی. دا خو د ډسک سلیپ و یو د 2 میاشتې وشلې شوګر 10 کالو بیمار وم ډېر الله فضل سره جی 450 نه دوایانو باندې هم نه کنټرول کېدو اوس 175 ته 170 ته راغلی دی. میاشتې دوایي ما خوړل تاسو تلي وئ عمرې له ما میاشتې دوایي وړلې وه. د شوګر سره دا یو سوال مې وکړه چې عام طور د انسان د خپل نفسي قوت کمزوري وي نفسي قوت وي سر منې بوجي خپې سوځي دا کمزوري زما د ګردې دړکو آیا زموږ د ادارو سره هغه بدني قوت داسې نوم ورکړه بدني قوت هم زما ښه شو الله شکر دی پاټي هم ښه شوی او د ګردو بل خاص کر جي زما د رګ دړ چې دی دا 15 منټه نه شو درېدلی دا اوس ولاړ یم سهار نه ولاړ یم. موږ دیر نه راغلي وو 13 هفته کې او زموږ دا کم بیمار چې و نو لکه دا ډاکټر را فارغ کړی و چې لکه د دې علاج نه کېږي علاج نه لکه دې نامطمئني ده بچو ته یې مولا داسې ویلي نو که بچو به هم داسې دغه نه کوه د ډاکټر چې ډاکټر موږ ته داسې خبره کړې ده او الحمدلله یو پیرده مې شوی الحمدلله چې تکلیف یې مکمل ختم شوی درد به خو داسې انتها درد و چې ته نشم ویلی ټول کور به هم پریشان او جړل به او الحمدلله چې اوس خره اوس هم راوړې دی په دویم پیردم او الحمدلله چې خبر خبر ده دا پیغام ورکوم چې بای دا کیموګان او دا کم شیونه چې دي کنه دا ان پاسیبل دي دا دي چې لکه زمونږ بل یو مریض هم داسې و زما خور و لکه هغې ته هم دا شیونه کړي بیا 4 کاله بعد لکه بیا هغه وفات شو لکه د دې مولانا صاحب چې کم علاج دی کم دم درود دی نو الحمدلله زموږ د بیمار لپاره الله صحت ورکړي نور هم د ډېرو بیمارانو ته پوسونه دلته کړي هغو ټول الله صحت ورکړي د جوړولو تکلیف چې د چا وي غټه غوښه نری وروجه او تراوش زونه او شمله دا دې نسکي د جوړولو زه د حیات آباد نه راغلی یم د پروسټیټ مسله وه او په کلمو کې 480 ملي ګرامه غوښه وه او اوس عمرې ته چې مولانا صاحب تله هغه نه یو جمعه مخکې موږ دم کړی و بیا عمرې ته لاړو
بیا جمعې په ورځ دا رانغی دا تېره هفته راغلو هفتې په ورځ چې راغو دا مې راته وکړ لاړلو د متیازو دا پیپ چې دی دا ورته پروت و دا مو ورته ویستو متیاز هم په خپله لار باندې شولې او 480 میلي ګرامه غوښه چې وه هغه 80 میلي ګرامو ته راغلې ده او ټیسټونه اوس هم را سره موجود دي او شکر الحمدلله اوس چې دی ګرځي را ګرځي دا چې دی تقریبا د بیمار خو چې دا دی 8 کلونه دا بیمار دی او اوس دا 4 میاشتې داسې راټینګ کړی و چې په ځای په کټ پروت و علاجونه مې ښه ډېر کړي دي دا 8 کلونه زه علاج کوم او دا 1.5 میاشت مخکې تاسو ته چې زه دم ته راتلم دې نه مخکې اسلام آباد ته تللی وم الشفا انټرنیشنل هسپتال ته هلته مې علاج کړی دی په رحمان کې مې کړی دی په ناټویس کې مې کړی دی علاجونه مې ډېر کړي دي 8 کال بس 3-4 ورځې به ګزاره وشوه بیا به هماغه دغه ته راغی چې علاج به م کوو داسې دلته دویم دا مې درېیمه پیره ده تېره هفته م راغلی یم او عمرې نه چې مخکې راغلی یم هفته م راغلی یم نن هم راغم مطمئن یم چې هر مسلمان څه تکلیف وي دلته راځئ انشاءالله زما شفا شوې ده او ستاسو به م انشاءالله کیږي زه بخشوین د ډېره شب قدر خبرې کوم ما د سیمه چکاري نه راولپنډۍ نه مردان نه او د پیشاور نه ډېر علاج کړی زه د دې دماغ او د ملا نه ډېر سخت تنګ وم د دې دله زه 2 ځله منټل واټ کې میډمنټ شوم د مولانا صاحب په دم او د الله په حکم زه ډېر ټیک ټاک یم شکر الحمدلله څو دمه دې شوي دا مې دویم ځل دی دویم ځل دی تېر اتوار و دا دویم ځل مې شوی مطمئن یې بالکل مطمئن څومره وخت نه بیمار وې زما خو د شپږو کالو څخه بیمار وم د ملا او د دماغ او ښه ایکس رای مې کړي دي ایم آر آی مې کړي دي او په 4-5 سیمه مې علاج کړی دی د مولانا صاحب ډېر شکرګزار یم د الله رحم دی ډېر بهتره څه پیغام ورکړي نورو خلکو ته بس زه دې ټولو ته دا خواست ورکوم چې دام انسان دی زړه لري چې راشي ترتیب سره د هر انسان به دم کوي که خیري الله تعالی به ورته چې کوم دی شفا ورکړي او صحت رسولي وه او کله چې دلته رالم چا راله پته راکړله چې رالم مولانا صاحب نه و په سعودي کې و عمرې له تللی و دا د ده عمره قبوله کړي نو هغه ورځې نه چې ما کله د ده دا څاښتونه اوبه څښلي دي او جسماني طاقت زما په وجود کې پیدا شو نو 4 ورځې مخکې ما دا ټیسټ هم وکړې د وینې نو هغه وینه مې برابره وه بیا 2 ځل ما دم کړی ده دا درېیم ځل د آخري دم دی ده چې 3 ځل دی دم کوي که نه نو دغه مسلمانانو ته دغه یوه خبره ده کوم چې عقیده ښه شی ده د په کاغذ یا په څاښ کې نور شی نه دي لیکل شوي آیات د قرآنونه صورت ده صورتونه لیکل شوي دي نو دا د مسلمان دپاره خپله یوه شفا ده زما دا نن درېیم ځل ده چې زه په ده باندې دا دم کوم زه له افغانستانه راغلم نو دا میاشت کېږي دلته ورته پروت وم وایي 3 ځل به دا دم پوره کوې نو دا هغه دمونو هغه 2 دمونه چې ما کړي دي او کوم څاښتونه و اوبه هغه دم کړي چې ده ما وشکلې ما ته خپله ښه جسماني طاقت هم را کړی ده او 4 ورځې مخکې مې د وینې ټیسټ یې وکړې وینه مې هم برابره وه هر څه برابر وه الله تعالی دغه ټولو مسلمانانو ته شفا کامل وکړي لږ مخکې لاړ شه حضرت الله اوري الله چې خلرګي کنه ماشاءالله بسم الله مریض د شوګر او خبرې نشوي کولای او ماشاءالله دلته راغلی څو پیره دلته راغلی 2 ځلې دا درېیم ځل شو څه تکلیف ورته څه تکلیف ورته پیم کار نه کول لاسم کار نه کول او خبر هم نشي کول اوس یې پیم کار شروع کړی او خبر هم کول او کوم څه راځي بیسود نه جی هډاک بیسود ها سه आवाज وکړه سنوم دا سنوم دی نواز خان ماشاءالله ماشاءالله دا یې ټیک شوی دی مبارک شه ارشد مینوم دی رسالپور ناراضه ما خپل کاجی حسین احمد کې
په ډیپټیم یم او مولانا صاحب له 2 پیرې دم لراغم 160 170 کې مې شوګر جلېدو د خدای په حکم سره 120 کې ده ماشاءالله خپل هسپتال ډاکټران هم راتاریان شو چې دا تا څنګه دغه کړی ما ته دا الله کلام کې دونه زور دی ماشاءالله څه پیغام کې خلکو ته بس خلکو ته زما دا پیغام دی چې د الله په کلام کې ډېر زور دی مولانا صاحب له راځئ دم درود کې ډېر زور دی فواد میں نامه ده پېښور یونیورسټۍ نه راځم او 505 مې شوګر و او اوس بالکل نارمل دی زما اوس بالکل نارمل راځي 94 پورې راځي په ماړه باندې چې راغلی او دلته هغه د ټینشن مریض و دغه ډېرې غټې مسلې وې او کله چې هغه کور ته راغی نو هغه په کوټه کې پروت و نو زه بار وده شم ما د نبي علیه صلات وسلام بشر په خپلې کوټې کې ولیده نو چې ما کله ولیدو نو ما ځناور هم ولیدلو بار چې راغلي نو ما چې کله دا تصور وکړو چې دا ټول د نبي علیه صلات وسلام کتلو ته راغلي دغه اثار ما محسوس کړو نو زه راویښ شم نو زما دغه بچي ټولې مسلې حل شي جزاک الله